د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، رولي ته راغلاست. د ګډ عمل په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډ عمل چې په ظاهر 15 مختلف موارد دي، تروریزم سره مبارزه او همکاریګانې او څه دي. دغه پلان پرون پاکستاني هیات چې راغلی و دغه په راتګ سره بشپړ شو. دوی وایي چې اوس به په یو عملي میکانیزم باندې خبرې کوو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان خلک نه پوهېږي چې دغه پلان دی څه، دغه توافق چې شوی دی، دغه ګډ عمل دغه به څه وي. مخکینی مثلا د استخباراتي همکاریو سند د بارډر منیجمنت په نوم باندې د ایسوپي په نوم باندې کوم اسناد چې هغه خو ټول په دغه مفهوم چې په یو ترتیب د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو لپاره اسناد پیدا شي، یعنی هغه سره معاونت وکړي. د وی خوانه د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، هغه بيخي یو بیل بهیر دی. او پاکستان سره بیا د ګډ عمل د څه لپاره، آیا دغه سوله راوستل شي په افغانستان کې د سولې په هدف دی او که نه نورې څه قصې دي؟ ولې پټ ساتل کیږي دغه موارد؟ ولې د افغانستان خلکو ته نه ویل کیږي؟ ولسي جرګې ته نه ویل کیږي؟ همدغه څه فقط ویل کیږي چې په 15 مواردو باندې هغه همدا عناوین نوم اخیستل کیږي، لیکن مکمل دغه پروګرام دی څه په نه څوک خبرېږي نه خبرې کوي. څه قصه روانه ده په دې باندې بحث کوو. په دې بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی عبدالله هیواد د افغانستان نوین د بنسټ مشر، زموږ بل مېلمه دی ښاغلی وحید مژده سیاسي چارو شنونکی، او زموږ درېیم مېلمه دی ښاغلی عصمت قانع سیاسي چارو شنونکی. ستړي مشري په خیر راغلی. هیواد صاحب ستاسو د نظره اول خو دغه خبره ولې پټه همدغسې بیول کیږي؟ د څه وخت نه چې دا حکومت راغلی دی پاکستان سره څه معادلات چې دي، څه خبرې چې روانې دي د افغانستان د خلکو نه پټې دي. بیا که وروسته بعضې نور مثلا هغه د استخباراتي همکاریو سند چې هغه هم پټ و امضا شو، لیکن وروسته کابل نیوز او نور رسنیو افشا که بیا نو دی ونه لاس په سر. دغه ټولې خبرې د خلکو نه پټې دي او 13 سنوزونو ته چې ګورو دا تاسو ته څه رقم ښکاري دا ګډ عمل پلان یعنې څه؟ سلام علیکم. اول تاسو ته مژده صاحب ته، قانع صاحب ته او ستاسو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما په آن باندې فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې داسې یو دولت نه تیر شوی د 80 کالو څخه تر اوسه پورې چې دومره د پاکستان سره دوست او مل لکه د وحدت ملي دولت. هر کار چې دوی کړی، هر عمل چې دوی کړی دی تر اوسه پورې، هر تعهد چې دوی کړی د پاکستان سره هغه مکمل د پاکستان په ګټه او د افغانستان په ملي منافعو په خلاف باندې وو. دوی کله دغسې موضوعات چې راپورته کوي، فرض مثال د سولې موضوع راپورته کوي یا د بارډر منیجمنت موضوع راپورته کوي یا د استخباراتي همکاریو دغه راپورته کوي، نو فکر کوم چې دا ټوله یک طرفه هغه قراردادونه دي چې دوی د پاکستان په نفع باندې کوي، صرف په دې خاطر باندې چې پاکستان خپل بادر دوی خوشحاله وساتي. د څه شي په وړاندې ولې یعنې وروسته په دې خبره کوم چې دا موږ ته په کوم قیمت دي، لیکن موږ ته څه لاسته راوړنه، زموږ لاسته راوړنه څه ده؟ زموږ لاسته راوړنه دلته دوه لاسته راوړنې دي. زموږ کله چې وایو یو د ولس لاسته راوړنه ده او بل د دولت لاسته راوړنه ده. دولت لاسته راوړنه دا ده چې هغه خپل باداران خوشحاله وساتي او هر څه چې انګلیس، امریکا فرض مثال غواړي چې په پاکستان کې د پاکستان سره هغه اړیکې ښې وساتي، هغه دوی کوشش کوي چې هغه اړیکې ښې وساتي. او په تېره بیا انګلیس او د افغانستان د ولس لپاره څه لاسته راوړنه ده؟ انتحار دی، انفجار دی، وژنه ده، خلک د بین نځي هر ورځ او هر ورځ موږ د دې قرباني کیږو. دغه داسې پټ لاسلیکونه او داسې پټ مایداتو قرباني د افغانستان ملت دی او په دې کې هیڅ کله دوی دا فکر نه دی کړی چې د افغان ولس په څه حال کې دی. دوی د
د ډبرو د کانکریټي دیوالو شاته ناسي او د افغان ولس په څه رقم مري، په څه رقم تهدید کیږي، په څه رقم دوی د بین ځي، هغه دوی ته هیڅ اهمیت نه لري. فقط دوی غواړي چې خپل خوشاله وسیږي، پاکستان خوشاله وساتي او د دوی د مفاهیمو د پاره کار وکړي او د ځان د بقا د پاره فقط چې دوی په چوکۍ باندې شناسي څلور نورم په دې چوکۍ باندې کښیني، فقط دغه د پاره. یعنی دا د زمنګ بنوم د دې حکومت د اراده خبره نه ده، د نړیوالو د اراده خبره ده، دا غي د ګټو په خاطر باندې دغه تفاهمات کیږي. ګوري نړیوال موږ داسې نسو کولای چې هغه ټوله په یو باسکټ کې واچو، په یو امریکا او انګلیس کې واچو. ګوري انګلیس په راس کې او امریکا دغه څورسه په اصطلاح هغه مفاهیم چې دوی غواړي په دې منطقي کې ولې، هغه ګټې چې دوی غواړي په دې منطقي کې ولر. کوم داسې تاریخ ته بیرته ولاړ سو په 1949 کال کې کله چې د انګلیس کمشنري په کراچۍ کې هغه ټوله د پاکستان چاري خارجه چاري دوی تر کنټرول لاندې نیولې او دوی کنټرولول. په هغه وخت کې امریکایان رااله او امریکایان د انګلیس څخه خواهش وکړي چې د پاکستان خارجي چاري مشترک وسپاره او کله چې دا توافق د انګلیس او د امریکا ترمنځ وسو نو په هغه پسې دوی شروع وکړي چې د آی اس آی د اداره دوی جوړه کړي چې د آی اس آی اداره جوړه کړل په ګډه باندې انګلیس او امریکا او اسرائیل چې ډېر په دې منطقه کې د ټولو قوي او اداره سره او دوی د هغه وخت څخه دوی د خپل د مفاداتو خپل د مفاهیمو خپل د ګټو په خاطر باندې دوی په دې منطقه کې دوی سرمایه گذاري کوله. هغه پاکستان نو چې د پاکستان لپاره دوی سرمایه گذاري کوله، خپل د ګټو لپاره دوی سرمایه گذاري کوله او بل اخر اوس دا غوي په اصطلاح باندې فصل موږ وینو چې دوی څنګه ری به فرض مثال په عراق کې د جنگونو د افغانستان ورسره د لوړ عراق کې جنگ شروع کړي، دغه ورسره په سوریه کې جنگ شروع کړي. په دې منطقه کې آسیای میانه در تهدید لاندې نیولې دي، روسیا تر یو حد پورې ویل چې در تهدید لاندې نیولې ده، اته پایګاوي چې دوی جوړ کړي دا هغه سرمایه گذاري دي چې دوی د 1940 ورسره امریکا او انګلیس په ګډه باندې په دې منطقه کې وکړه او هغه خپل ګټو ته ګوري او زموږ د ملي وحدت رهبران چې دي هغه د انګلیس او د امریکا د مفاداتو څخه یعنی غاړه نس غاړه ولای. په دې خاطر باندې دوی مجبور دي چې حادثه چې د دوی باداران وي یا څوک چې دوی مقرر کړي یا دوی دلته راوسی جان کری بوله یا جان میجر بوله یا بل څوک بوله اچھا چې دوی راوسی هغه خپل د مفاداتو په خاطر باندې دوی څه ګټه اخلي. صحیح بیا نو اخی څه ګټه اخلي په غوسته بس کوم چې دا غي ګټه منګ ته په کوم قیمت تمامېږي افغانستان ته او عقب سدي. جناب مرتضی صاحب تفاهمات که با پاکستان صورت میگیره خب بظاهر خب بخاطر عزیز که بخاطر صلح و امنیت در افغانستان با افغانستان همکاری کنه. نقش و رول پاکستان و توانایی پاکستان امروز در این وضعیت در شرایط کنونی در امنیت و صلح و در چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین. با سلام خدمت بینندگان محترم کابل نیوز و دوستان حاضر در بحث، جناب هواد صاحب و قانی صاحب و شما جناب زواک صاحب. در قدم اول ما میخوایم درباره خود این برنامه عمل افغانستان و پاکستان که 7 بند داره یا 7 ماده داره در این رابطه عرض کنم که البته ایره در اکسپرس تریبیون ما خوانده بودم مدتها قبل و اگر واقعا همون چیزی که در اونجا آمده همونطور باشه او 7 بند ای است که اول پاکستان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکنه. بند اولش همین بود. دومش دو کشور به گونه مشترک اقدامهای جدی را برای از میان برداشتن عناصری که امنیت دو کشور را تهدید میکنن روی دست خواهند. امنیت دو کشور بله متقابل است. سوم دو طرف متعهدند که جلوی استفاده کشورها، گروه‌ها و افراد را از خاک افغانستان و پاکستان به منظور تهدید این دو کشور بگیرند. کشورهایی که یعنی هیچ کشوری نمیتونه از خاک یک کشور افغانستان یا پاکستان برای دیگه استفاده کنه. در اینجا بیشتر پاکستانی‌ها که را آوردن منظورشان هندوستان است. چهارم افغانستان و پاکستان به منظور عملی شدن تعهداتی که سپرده‌اند یک مکانیزم نظارتی و هماهنگی را که از سوی مقام‌های دو کشور اجرایی خواهد شد ایجاد می‌کنند. یک چیز بسیار مبهم است. مسائل نظارتی که در او شاید این موضوع همکاری‌های استخباراتی و گپا تمامش در همین شامل شود. پنجم دو کشور متعهدند که از نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی یکدیگر اجتناب کنند. ششم دو کشور متعهدند که به جای انتقاد از همدیگر از پلان عملی که میان دو کشور وجود دارد برای حل چالش‌ها و نگرانی‌ها استفاده کنند.
و هفتم ایجاد گروه‌های کاری برای عملی شدن تمام می مواد برنامه عمل پاکستان و افغانستان. بعد از او طبق همین بند هفتم اینا یک 5 کمیسیون به نظر من یا 5 گروه کاری را به وجود آوردن که مبارزه با تروریسم است، توسعه مشترک اقتصادی، همکاری‌های امنیتی، کاهش خشونت‌ها، برگشت مهاجرین و همکاری‌های سیاسی به منظور کمک به روند صلح در افغانستان. این کارایی بود که یعنی همین قرارداد بعد از اون 5 گروه کاری که به وجود آمده کارایشان شروع شد. اما حال رئیس جمهور افغانستان میگه که در روی کاغذ باقی مانده همین تعهدات پاکستان و پاکستان هیچ کاری در رابطه نکرده. قبل از این یک رودمپ یا یک نقشه را در سال 2013 پاکستانی‌ها به افغانستان داده بودند تا زمانی که سال 2014 زمانی که صلاح الدین ربانی رئیس کمیسیون صلح بود، در اون زمان من باید دارم که پاکستانی‌ها تعهد کرده بودند که تا سال 2015 اوایل سال 2015 کاملا در افغانستان صلح برقرار خواهد شد و طالبان جزئی از روند سیاسی افغانستان میشن، جنگ به پایان میرسه و مسائل از این قبیل. چرا هیچ کدام از این تعهداتی که پاکستان کرده نه با آقای کرزی و نه هم با اشرف غنی این عملی نمیشه؟ دلیلش واضح است. دلیل این است که با دیتر بازی‌های بزرگ حکومت‌های قوی، حکومت‌های مستقل میتونن انجام بدن. اونایی که خودشان وابسته هستن اونا توان این بازی‌های بزرگ ندارن. در همون ابتدای کار وقتی که آقای اشرف غنی با پاکستان تعاملات آغاز کرد، ما شاید در همین کابل نیوز گفته بودم که نه آقای غنی و نه آقای اتمر هیچ کدامشان سابقه کار با پاکستان ندارن و اینا نمیدانند که پاکستانی‌ها چطور بازی خواهند کرد و اینا بسیار زود فریب میخورن. همونطور هم شد که بالاخره نتیجهش دیدیم. اما در اینجا یک مسئله بسیار مهم که هست این است که آیا واقعا پاکستان نمیخواد که کمک کنه به پروسه صلح افغانستان و یا نمیتونه؟ تا جایی که باز از سیاستمدارای آمریکایی که آمدن به افغانستان در رابطه صلح با اونا صحبت کردیم، به نظر من اینطور میرسه که یک اختلاف بین آمریکایی‌ها و دولت افغانستان سر این مسئله وجود داره. آمریکایی‌ها هم به این باور هستند که او قدری که دولت افغانستان فکر میکنه پاکستان سر طالبان در او حد نفوذ نداره که طالبان را دست بسته بیاره به شما تسلیم کنه. تنها کاری که میکنه این است که پاکستان میتونه با یک زمینه سازی بکنه برای مذاکرات شما با طالبان و دولت افغانستان به این قانع نیست. طبیعی است که طالبان هم اگر بخواین مذاکره کنن که دولت افغانستان میگه بزرگترین مسئله همی هست، طالبان هم با یک دولتی باید مذاکره کنن که دولت واقعا از یک قدرت و یک اقتدار برخوردار باشه یا نباشه. حالا یک کسی میگه به نام ای که ما رئیس دولت هستم و خودش هیچ اختیاری نداره، با او میشه مذاکره کرد؟ همین امروز اگر طالبان بیان با آقای اشرف غنی بخواین مذاکره کنن، آیا دکتر عبدالله آیا دیگران میپذیرن این مسئله؟ امیال شروع شده همین اعتراضات. بنابراین ما احتیاج به یک اجماع ملی و یک حکومت قوی داریم که برآمده از رای پس این تفاهمات به خاطر چیز زمانی که این توانایی وجود نداره بر ترتیب نتیجه تفاهمات صلح برای ما نیست، امنیت برای ما نیست، لیکن امتیاز است برای پاکستان در طول این مدت اینقدر امتیاز گرفت که در طول تاریخ از سال 1947 تا به امروز هیچ دولتی در افغانستان، حتی دولت کمونیستی در حال سقوط هم امتیاز به پاکستان نداده بود. دکتر نجیب الله در آخر در مورد حفیظ الله امین همین مسئله گفته شد که وقتی که متوجه شد که روس‌ها میخوان تجاوز کنن و بیان به افغانستان نیروهای خود وارد افغانستان کنن، با پاکستان تماس گرفته بود و با پاکستان تماسش همی بود که گفته بود که بیاین مجاهدین حاضر هستیم قدرت بتیم، بیاین اگر با شرطی که واقعا اینا یک تقسیم قدرت شوه و اما تفاهمات سر مسئله خط دیورند و قطعا کسی تا با امروز این کار نکرده بود، ولیکن امروز این کارا صورت امروز ما میبینیم که دیگه مسئله دیورند فراموش میشه.
ما دیگه از این بابت هیچ ادعا نمیتونیم بکنیم که ما خط دیورند به عنوان یک خط فرضی میشناسیم یا کنترل لاین میشناسیم، مثل که مسئله کشمیر بین در منطقه کشمیر بین هند و پاکستان است. به خاطر که ما قبول کردیم کلی چیزه. ما خو ملت مردم نه، لیکن حکومت قبول کرد که اونجا خط سیم خاردار کشیده شود، در حالی که ما در زمان طالبان خدمت شما عرض میکنم که طالبان را اینا میگن که اینا مزدور پاکستان بودن. آقای مولوی صاحب جلال الدین حقانی وزیر سرحدات بود. ما از وزارت خارجه به خاطر این موضوع فرستادن که با او صحبت کنم که در منطقه تروا اوبو در پکتیکا بین دو قوم لوند و سلیمان خیل در اینجا جنگ شده و پاکستانی ها و اونجا مردم لوند اینا پاکستانی ها صلاح دادن و برشان گفتن که شما اگر تذکره پاکستان رو بگیرین ما در اینجا برای شما برق میاریم و مکتب و این چیزا. خب این مسئله را صحبت شد سرش و به خاطر مسئله نقشه و گپا امین مولوی جلال الدین حقانی گفت که پاکستان کشوری هست که قصد داره با ویران کردن تانه هایی که در زمان داوود خان بود میخواد که کاملا امو نشانه هایی را که ما در کجا سرحد داشتیم رو از بین ببره. و من وظیفه دارم که برم و با نواز شریف صحبت بکنم، در وقت صدر اعظم نواز شریف بود، صحبت بکنم سر این مسئله که ما دیورند نمیشناسیم، ما چیزی به نام دیورند نمیشناسیم و در این حال ما اینو برش میگم که ما هنوز یک حکومت نداریم که انتخابی باشه از طرف مردم و مردم همه سرش توافق کرده باشن. هنوز در کشور ما جنگ است. چیزی که ما به اونا میگیم این است که اونمو تانهای دوران داوود خان اونمو خط ما فعلا امور قبول میکنیم تا زمانی که در افغانستان یک حکومت بیاید که تصمیم گرفته بتونه و مردم به تصمیمش قناعت کنن. حالا خود طالبان یک بخش از افغانستان هستند دیگه، جای خود نیست. و این مسائل یعنی امروز شما ببینید که از اون زمان تا به حال را که همه چیز قبول شد و هنوز هم مزدور طالبان هستند و اینا مردم خوب هستند. قانی صاحب دغه موارد چې مجده صاحب ویلي د په نور اسنادو کې لکه د بارډر منیجمنت او سو پی په دې کې هم دغه ورته مسایل راغلي دي. هغه د استخباراتي همکارۍ په سند کې هم دا مورد راغلی، لیکن د افغانستان حکومت دا نه اعلانوي. پاکستاني مراجع اعلانوي، لیکن افغانستان حکومت خلکو ته نه وایي چې موږ په څه باندې تفاهم کړی. دغه دا ټول موارد که یو خاطر پرېږدو، یوازې دغه مورد چې دواړه حکومتونه به هغه کسانو ډلې چې د یو بل په ضد فعالیت کوي د هغې مخه نیسي او د منځه وړي. موږ مکلف کېږو چې مثلا بلوچ جنګیالي په مقابل کې پاکستان سره مرسته وکړو. دا خو د ډیورند د کرښې نسبت پیژندلو نه مخواته خبره ده. نو زمونږ حکومت یوازې د غرب د کوم اجنډا چې وروسته په خبره کوي چې غرب باندې د څه کوي د هغې په تعقیب او یا که په تیرو انتخاباتو کې څه رقم دغه د 80 میلیونه ډالرو خبره ډاکټر صاحب فاروق وردک افشا کړله او ما هغه سلسله ده اوس بیا انتخابات مخکې روان دي او د انتخاباتو نه مخکې دغه رقم واقعي کېږي، دغه رقم خبرې کېږي او مغه د 80 میلیون ډالرو په شان اوس بیا یو بل سلسله روانه ده او موږ هر څه د لاسه ورکوو. څه فکر کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صاحب او جناب مجده صاحب تاسو ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. زه فکر کوم چې د حکومت غوښتنې څخه اخیسته ده په اسلام باندې د حکمرانی لپاره کومه اعتبارنامه اخیسته ده. هغه اعتبارنامه جنګیالي ورته امضا کړې ده او د فکر کوي چې د قدرت سرچینه په دې کې ده چې موږ د خارجي اوامرو ډېر مطلق تابع واوسو. نه افغانستان ته نه ملت ته نه د ملت څخه د حکمرانی د جواز اخیستلو اړتیا شته او د مملکت د دې وړ د سیمې د حکمرانی د اخیستلو جواز ترې واخلي. یعنې بالکل د افغانستان ملت، د افغانستان ګټې، د افغانستان سرحدونه، د افغانستان مفادات، د افغانستان تعهدات، د افغانستان حیثیت، د افغانستان ابرو د دې په نظر باندې دغه یوې تصفیه اهمیت هم نه لري. دې لپاره ډېره قوي خبره دا ده چې د خارجي میسیجونه درک کړي او آنن پانن په هغه عمل وکړي. اوس که د دوهم ځل لپاره د حکومت غواړي چې واخلي یا په اقتدار کې پاتې شي، دوی باید دا وړتیا په ځان کې وښیي چې موږ خو یاره د انګلیسي منابعو یا د
لندني منابع یا په اسلام آباد کې کوم منابع دي د سیمې په اتفاق کومه دغه میسج لګي او موږ هغه میسج وارله واره درکولی شو عملا هغه کار کولی شو په لحاظه موږ د کمرانۍ وړ یو ځکه چې موږ بهرني میسجونه یا بهرني پیغامونه آنن پانن اخیستلی سو او په هغې باندې عمل کولی سو نو په دونه لوړ قیمت دی افغانان نه دي ته اشرف غني ته څه افغان بولې و افغان به شرم درلود اخلاق شرم د افغاني اخلاق یو برخه ده او دی په دې اخلاق باندې باور نه لري افغاني اخلاق څه دي د دې هیڅ اهمیت نه ورکوي د افغانستان کې د افغاني اخلاق یعنی تر دې اندازې پورې دا خبره لوڅه ده بربنډه ده ډاکټر فاروق وردګ ویل چې ما په 80 میلیون ډالر باندې په دوبۍ کې دا معاهده امضا شوې ده له ما سره د خبرې جزیات ستا 50 میلیونه یو اخیستې دي 10 میلیونه بل اخیستې دي پلان یې اخیستې دي دا د دې خبرې دغه مایک لا دغه شوی نه و ځنګل ختمه شوی نه ساري ډاکټر فاروق وردګ د سرحدات وزیر کې د پارلماني امور وزیر کې او هغه ډنډوري سپسغه غولې سي یاره د ماري په دونه پیسې خړلې دي دا ټول د سي باندې کړل او تر دغه لاندې ودی دلته خو دغه ستا زه فکر کوم چې په افغانستان په تاریخ کې نه زما مطلب اوس بیا انتخابات را روان دي دا خبره یو خو د غرب او د امریکا د هغې کوم پالیسي چې د پاکستان ته کوم امتیاز ورکوي په سیمه کې کوم لوبه چې لري نو پاکستان همکاري خو باید امتیاز ورکړي پاکستان ته یو خو هغه خبره ده او د دې حکومت خبره چې د انتخاباتو لپاره د چمتووالي خبره ده زه فکر کوم چې غواړي اقتدار او اقتدار په داسې قیمت غواړي چې دا 15 میلیوني ملت و دا 40 میلیوني ملت و د دې جغرافیا و دا هیڅ قابل نه دي دی فقط یوه لاره لري د راتلونکي حکومت مشروعیت د افغانستان له خلکو څخه نه اخلي او نه دا مشروعیت د دې لپاره چندان د اهمیت وړ ده دوی غواړي چې دا مشروعیت د سیمې له هغو نیابتي ډګرونو څخه واخلي چې په افغانستان کې مداخله کوي د سیمې اتا ایران ته دغه کړی دی بخش آباد اوس خبر ته وکړم د بخش آباد د پروژې لپاره پیسې شته د کار نه شروع کوي او دلته موږ غوږونه راکاڼو کړو چې یاره دغه د مفکر دومره اوبه راګرځوي بندونه جوړوي اسمانه دا ډینګه دا وای اسمان ته ډزې شروع کړي دي ډرته دغه د اوبه یې راوګرځولې د اوس د بخش آباد په پروژه کې اوبه دغه پیسې شته د ایران له وامه څخه هغه پروژه 1 انچ په مخ نه تللي 1 انچ یو سیخ ګول یو بوري سیمنټ یو انجینر یو کارګر یعنی یو شی هلته کې هیڅ کار په ټپه ولاړ یعنی دا د ګډ عمل پلان چې دی دا د افغانستان د منافعو د ګډ عمل پلان داسې زما په خیال باندې داسې دی که نه د پاکستان یو پیکج د دې ته ورکوي چې که تاسو زموږ په نفع باندې په دغه پیکج کې څه کولی شئ نو موږ په آینده انتخاباتو کې ستاسو سره مرسته کوو یا به دا دغه کوو یعنې ته ورته وګوره زه یو خبره ته وکړم دا حکومت چې راغلی ده په ډیورنډ کرښه باندې عملا تار وغځېدی هغه عناصر چې په قبایلو کې یا په اصطلاح په پاکستان کې د پاکستان خو نه ضرورت ولی په قبایلي سیمو کې د ډیورنډ پر ضد ولاړو قوي موقفونه ټول یې له صحنې څخه وشړل پورته یې کړل اته دغه یې کړلو دومره خبره دا ده که نه چې بلوچستان کې قتل عام په اندازه باندې دغه کوي دلته په افغانستان کې یا په دغه سیمو کې چې دغه وژله ده د څه ورته وایي د کونړ د صوفي محمد زوم څه نومېده مولانا فضل الله وژل درېیمه ورځ د معاون وژل ورته درېیمه ورځ د بل معاون ورته وژل نو دا ټول زمونږ د ګټو نه بلکې د غرب او د پاکستان ترمنځ د تفاهم او د هغې د ګټو خبره ده نو اوس یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بیا نو د دې عواقب موږ ته څه دي او موږ ته څه کول پکار دي په دې باندې بحث کوو یوه لنډه دمه وروسته